دنیا جوړه شوې ده د حق او د باطل یو جنگ شروع دی او دا جنگ او دا مقابله داسې ده چې یو طرف ته د شیطان ملګری کوشش کوي چې انسانیت په شیطانی کارونو باندې په فحش باندې او په هغه کارونو باندې اخته کو چې په کومو کارونو باندې الله خفه کېږي او د الله حبیب په خفه کېږي. او دویم طرف ته حق دی. حق همیشه د پاره کله هم چې راغلی دی نو په اول کې او په شروع کې دا ډېر کمزور ښکاري، لیکن د الله رب العزت فیصله دا ده وجاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، چې حق کله راشي نو د حق په مقابله کې باطل دا نامراده کېږي او ختمېږي. دا الله رب العزت فیصله ده. والله رب العزت د اهل حق امتحان اخلي، ازمایش یې کوي او دا په مختلفو دورونو په مختلفو زمانو کې مختلف امتحانات دي. لکه څنګه الله رب العزت قرآن مجید کې د ابراهیم علیه السلام مبارک کې فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چې کله مونږ د ابراهیم علیه السلام امتحان واغستو په یو څو خبرو سره ابراهیم علیه السلام په دغه خبرو کې کامیابی حاصله کړه.